چې تر څو پورې مې سر خوړلی نه وي زنګوه مې د یار غمه نیکی هیلې احترامات می قبول کړي. دوستانو تاسو په دې ویډیو کې وکتله چې دا په دیر کې یو سیلګری ځای جوړ شوی دی چې سیند هم پکې راغلی دی او سیند د پاسه پول دی. دا پول یې ډیر زیات ښایسته جوړ کړی دی، ډیر مزیدار دی. هره جمعه د مانځه نه پس د جمعې مونځ نه پس دا ینګ جنریشن ټیک ټاکران دلته راځي او ویډیوګانې جوړوي چې ډیر زیات رش گش پکې وي. دومره زیات خلک راغلي وي چې تقریبا 3-4 هزار خلک دغلته د جمعې مونځ نه پس موجود وي. څوک تصویران وباسي، څوک ویډیوګانې جوړوي او موسم هم ورته ډیر زیات برابر وي، ډیره مزه کوي. حسنین هم دغلته تللی و او ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې وه. نور زیات ټیک ټاکران ولا هم را روان دي او راځي به، ځکه چې دا ځای ډیر زیات مشهور شو. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دې ځای له دې ترقي ورکړي، دې له دې زیب او زینت ورکړي، ځکه چې دیر سوات خو خپله هم ډیر ښایسته دی او چې حکومت ورسره لږه مرسته وکړي، روډونه ورته جوړ کړي، پلونه ورته ښایسته جوړ کړي، پارکونه پکې جوړ کړي، لږه خرچه پې وکړي لکه چې څنګه پنجاب کې په پارکونو باندې خرچه کوي. مهرباني دې وکړي چې په دلته پښتونخوا کې دې هم په پارکونو او په ښایسته سیلګرۍ ځینو باندې خرچه وکړي. خو دا تورمخي پنجابیان دلته پښتونخوا ته ترقي نه ورکوي. موږ ځوانانو ته خپله د اتفاق او متحد کېدل پکار دي چې خپله یو ځای شو او د حکومت نه په زوره خپله مطالبه وکړو چې موږ له دې خپل حق راکړی شي. څنګه چې پنجاب ته حق میلاویږي داسې دې هم پښتنو ته میلاو شي په ټوله KPK کې او بلوچستان کې. خیبر پښتونخوا د پاکستان ټولو نه حسین ترین صوبه ده. ډیر ښایسته ځایونه پکې دي، عوام یې هم ښکلي دي او ځایونه هم ښایسته دي. حکومت ته دا پکار دی چې دې ځایونه دې توجه ورکړي او په دې لږه خرچه وکړي، ځکه چې غیر ملکي خلک هم دلته په سیلګرۍ باندې راځي. پنجاب کې څه دي؟ پنجاب خو یو دشته او یو بیابان ځای دی، تک سور نور دی پکې، غرمې دي او ګرمي پکې ډیره زیاته ده. د ساګ او مالوچ نه پکې بل هیڅ شی نشته دی. دا چې دا دومره آباد دی دا په KPK خیبر پښتونخوا صوبه باندې آباد دی. ټوله بجلی، ټول ګیسونه دې ځینه بوتلي دي په زور زبردستۍ په جبر سره. زما تړلی لاس او ستا درنې څپېړې، زما تړلی لاس او ستا درنې څپېړې، یو ورځ به د حساب کې راولمه جانانه دا یا ساته.